السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. وروسته ورځ دغه شانتې واقعه مخې ته راځي چې نن په پېښور کې عامر اورپي بیبي خواجه سارا سره همدغه شانتې ظلم زیاتی شوی دی چې د شپې د پروګرام نه واپس راتللو او شپږو کسانو ته په لار کې ورته ناست دي او د ګاډي نه یې کوز کړی دی او د سیند غاړې ته یې بوتلی دی او په زبردستۍ ورسره دغه شانتې غلط کار کړی دی. او مینوالو چې دا خواجه سارا بیا پولیسو ته ورغلی دی او ټول حقیقت یې ورته بیان کړی دی. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړل، مهرباني وکړئ تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. دا راپور په شبکه د علاقه کې واده د پېښور نه دغه شانتې خواجه سارا د ډانس دپاره پروګرام دپاره بوتلي د شپې ناوخته دوی چې سټم کې خپلې ډېرې ته تلل، نو شپږو کسانو ته په لار کې ورته ناست او په عدیزو چک پوسټ نه مخکې د دوی ګاډۍ ودرولې دي او شپږو کسانو په زبردستۍ باندې دغه عامر اورپي بیبي خواجه سارا یې د ګاډۍ نه په زبردستۍ باندې کوز کړی دی چې هلته کې د سیند غاړې ته یې بوتلی دی، د سیند په غاړه باندې ورسره په زبردستۍ باندې غلط کار کړی دی. د هغې نه بعد یې بیا پوښی دی او شپږ واړه کسان تښتېدلي دي. د هغې نه بعد بیا عامر اورپي بیبي خواجه سارا عدیزو پولیسو ته ویلي دي چې دغه شانتې ظلم زیاتی ما سره شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ملزمان لا نه دي ګرفتار شوي. الله تعالی دې وکړي چې دغه خواجه سارا ته دې انصاف ورکړی شي، ځکه چې که چېرې ده ته انصاف ورنه کړی شو نو دا کار به ورځ ورځه به زیاتېږي، د دې مخنیوی نه کېږي. مینوالو د دوی په هره باندې ستاسو څخه حتما داسې زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.